بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مرض الموت علة لتغير الأحكام اسما ومعنى إلا أن حكمه يثبت به بوصف الاتصال بالموت فأشبه الأسباب من هذا الوجه وهو علة في الحقيقة وهذا أشبه بالعلل من النساب وكذلك الشراء الأكبر غوريجي بيان دا علت شروع دے تعریف مولا کڑیو او دا آغا بیان دا آغا علت پا بیان کی منگ شروعی کم چی اسمن ملت وی مانن ملت وی او حکمن نوی باقی که اول قسم آغاو چی دا اسباب سر مشابهت نو دویم قسم آغاو توجہ چی دا اسباب سر مشابهت وی دا غی بیان کئی نو دا غی مثالون ذکر کری وس پسی یو بل مثال ذکر کئی اسمن بم علت وی مانن بم علت وی حکمن با علت نوی اسباب و سرب مشابهت هم وی دا غیر پر مثال لکه مرض الموت رازی اول نفس مسرز دکو مرض الموت گن تعریفون شوی مرض الموت چاہتے وی لیکی گیات ساتی مرض الموت پوری گن مسائل متعلق دی یو سڑے مریض دی مرض الموت باندی روجی نشینی والے بزت حکم دے فدیہ ورکوا او کنا عارضی بیمار دے مرض الموت مانی نہ دے نبی فدیہ نشتا بے چروغ شو قضائی براوڑی وغیرہ اصل کی کلچ سڑے تعریف واوری تعریف میں ونکو مرض الموت آغا مرض تے گن تعریفون دی راجح تعریف دادے آغا مرض تے ویلے کی گی مونی القضات کم دی چی سڑے دسی مریش چی بارنی کارونا کمی چی مخ کی کول وزینی شی کولے بس خلق وی پکور پریوتو او که زنانی د کور کم کارونه مخ کی کولې شو وسینه شي کوله پخله مخله دې د څوی مرض الموت په دغه صورت کې سره د مرګ په بیماری د مال پورې د ورثه او حق متعلق شي نو مخ کې د کل مال چاته هبه کولې شو صدقه کولې شو وس څه چې کوي ټول به د وصیت په حکم کې ثلث مال پورې به جایزي نور بنی ورثه حق متعلق شوه تاسو پیږي کنه په نفس مسله پوه شو اوس راشي دا مرض الموت چې ده کنه دا د تغیر د احکام چې مخکې د کل مال صدقه کولې شو او صرف د ثلث کولې شي کل مال هبه کولې شو او صرف ثلث هبه کولې شي وغیرہ وغیرہ د تغیر الاحکام دا حکم دی تغیر د احکام و حکم مرض الموت علت توجہ مرض الموت اسمن علت دے د تغیر د احکام و د پارا مانن علت دے تغیر د احکام و د پارا حکمن نہ دے اسمن علت دے ولی لأنه وضع في الشرع لتغير من الإطلاق إلى الحجر بی اسمن علت ذکر دے چی دا مرض الموت شرعن وضع شوی دے دا بارا چی مخ کی تا تا اطلاق و اجازت ټول مال صدقے کے کولے شی اس دربانی حجر بندیز ہو لگے دلو ټول مال نشی صدقہ کولے خبر بانی بوئی نشو لے پیرانو دا کارو کو کنے دی راغلی لکا بوئی نشوی خبر بانی سمویل مولی سیم مرض الموت وضع شوی دے شرعن دے دا بارا چې مخ کې اطلاق معنا اجازت کل مال صدقه کې صدقه کولې شي او وس حجر شو کل مال صدقه کولې نه شي تر څومره صدقه کولې شي نو زیدې لپاره شوی نو اسمن علت شو کنه شو ورته موږ وری بده وګوري کنه خجی اور بسې دوم نمبر ماننه ملت دی مؤثر دی کنه بس کې مؤثر دی مخ کې کل مال صدقه کولې شو هبه کولې شو مثلا وس یسرو کو وس فصل مال کې زیدنا اسمان مشو مانا مشو حکمان نہ دے ولی مثلا دا کل مال صدقہ کو نو حکم پیدا ولگے دو بھئی کل مال صدقہ جو ٹھیک نہ دا دا حکم موقوف دے دی حکم فی الحال لگی نا دا با کم وقت لگی چکل دا عمل شی نو بس سلس مال کی منافی شو کمل نشو اللہ پاک بالفرض مکمل روح کو نو بس بیغا طول مال صدقہ چو ٹھیک شو لگی لو بټوله چاته راغونډه شوله موت ته چې موت راځي که نه راځي او احکام اصل کې منصوب چې دي ښه دام ثابته شوله چې اسمن علت دی دام ثابته شوله چې مانن دی
او دام ثابت شول چې حکمان نه دی ځکه مرض موت پورې ارڅ مؤخر دي دسې ده کنه احکام څنګه بلګي د مرګ پورې مؤخر دي کمل شو سلس کې وای کمل نشو روغ شو بالکل به پوره کی نو احکام چا پورې مؤخر شو مرګ پورې نو درې ور شي نه ثابت شو ورسره موږ دا ویلو چې دې د سبب سره مشابهت دي هغه ثابت اوس څنګه مشابهت دي اصل کې د علت او د حکم ترمنځ چې یو شی چې هغه ته نسبت د حکم کیږي دغه صورت کې د علت ته مشابه د سبب وای دلته مرض یو د شی دی کنه مرض مرګ ویما موت مرض الموت علت دی او موت د یو شی دی چې احکام نسبت مغی ته کیږي الته پته لګي د احکام منس کې بل شرع لیکنه نو مشابهت د چا سره جوړ شو سبب سره د بشانی سوي دوس مکمل تا دوړ بشری کې یو انسان شي بس یو پرې سي بس ګرځي را ګرځي ارسم چې یو کړی لبت څه جوړ شي وګورئ وکذالک هم دغه شان مرض الموت دی مرض الموت چې علتون علت دی لتغیر الاحکام د بارا اسما علت دی ما درته ویل لأنه وضع في الشرع لتغير من الإطلاق إلى الحجر وماننهم إلا الدمانا ولد لأنه مؤثر في الحجر عن التصرفات بنديزي ولا قولو كان إلا أن حكمه مگر دمرا خبر ده حكما ندي ولي ذكا حكم ده حجر چره يثبتو ده بثابتيگي به بمرض باندې حقوره بوصف الاتصال بالموت چې مرګ پورې متصلم شي نسینه چې روغ شو غره به قصه بدله ده فاشبه الاسباب نو مشابهت د چا سره رااله د کمی وجهنا من هذا الوجه چې هغه منس کې بل شراله د حکم او د ترمنځ بل شراله چې هغه څوک د اتصال موت پوری موت وایا اتصال موت پوری نو چې اتصال موت پوری رااله احکام ټول به الته لګي او هو علت کم دی خو ګوره او هو علت فی الحقیقه لکبر وګورئ نصاب د سیو کې خیلمو اسمن ملتو مانن ملتو حکمن نو اسباب سره مشابهت دام دغه شان دی خود دې علتیت دغه په مقابله کې قوی دی وجه سره نصاب کې چې احکام نسبت چاته کېدلو نما هغه د نصاب نه و پیدا موږ برون ویلیو نصاب نه و او دلته موت دا د مرض الموت نه پیدا دی نو موت ته نسبت کېدل لکه مرض الموت ته نسبت کېدل دي وای چې علت العلت شنو علت ولا معنا پکې څه شو قوي شو ولا وتوګورئ فاشبه الاسباب من هذا الوجه وهو علت في الحقيقه وي اسوي وهذا دا مرض شری دا اشبه دے د علل سره نشانه ډیر مشابهت علت سره دي من النساب د نساب په مقابله کې پوهه نشولې بي مخکې را دي وكذلك شراء القريب علة للعتق لكن بواسطة هي من موجبات الشراء وهو الملك لکبر وګورئ دام د دې مخکینی په شان دي دواړه یو شاید اسمان ملت مانن ملت حکمن اسباب سره مشابهت دی او علل مشابهت قوی دی څنګه چې د مخکې والو ازي نفس مسله د کو تاسو ته مسله معلومه ده بار باری اوري راوري چې کله سړی خپل قریب واخلي غلام وي اوروري پلاری زوی زارهم محرم غلام وي او دای شراوي کې وای خلی نو ازاديږي به من ملک زارهم محرم اتق عليه ازاديږي هغه په د باندې او تق عليه پوه شولې په اوس راشي مثلا دا سړی ستنو فرمان چې کنه فرمان مثلا ما ورور دی او غلام دی نو ما واخستلو شرع نو شرع سره به راځي ملک او ملک د خپل قریب من ملک حدیث کې راغلی من ملک ذارهم محرم نو ملک په جمانه په ما باندې به شو آزاد شو وزل تدری شي نه شو یو شرع دا د سبب ملک وي یو ملک دی او یو حکم دی آزادې دل څو شي نه شو دا شرع چې د علت دی ښا د چا د بار آزادې د لپاره اسمنم دی وځه شوی دی ورلا ماننم دی موثر دی پکې نه پیږي په البته حکم نه دی
ځکه حکم د آزادۍ دی ملک پورې مؤخر دی. اصل کې د علت او د حکم ترمنځ چې داسې یو شی راشي چې نسبت هغې ته کېږي، لکه دلته ملک ته کېږي، شرع ته نه. نو په دغه صورت کې به د دې مشابهت د چا سره جوړ شي؟ سبب سره. نو سبب سره مشابهت هم جوړ شو. خدا علل و مشابهت قویم دی. مخکې لوبه ټوله شوې ده، نو اوس پوهېږئ ولې قوي دی. دلته چې دا کم چاته نسبت کېږي ملک، هغه د چا نه پیدا دی؟ هم د دغه شرع نه پیدا دی که نه؟ نصاب داسې نه و. مخکې شی داسې و مرض الموت والا. زو مخکې وګورئ. وکذلک هم دغه شان د نصاب وغیره بشان شراء القریب دا علتون علت دی لیتق د پاره، لیکن بواسطتین، لیکن بواسطه سره. کم واسطه؟ ملک یدی مړه هي من موجبات الشراء. واسطه هغه څوک ده چې څوک د شراء د موجبات او احکامونه ده. د شراء حکم ملک دی نو وهو الملک. هلکه وډاري کو وایې که نه، لیکن بواسطه الملک داسې قصې کې. فکان علتن قبل ولکه څه چې کوي ښه کوي. فکان علتن نو شراء د قریب علت دی یشبه السبب. مشابهت یې چا سره دی؟ ولې مشابهت سبب سره دی؟ منځ کې شی رالی که نه، ملک رالی. کر رمی، لکه رمی. رمی مطلب څه دی؟ نه غشې خوشې کمو رسا د برمان دا څټ پیولمه، خیال هم دی که نه؟ نو او دا مړ شي، زخمی شي. د زخم یا د مرګ نسبت رمی ته کېږي که نه؟ نو رمی علت دی، وضع شوی هم دی د پاره دی. خلک پې دغه شان خلک زخمی کوي، مړه کوي. مؤثر هم دی په زخم کې، مرګ کې دی که نه دی؟ حکمن نه دی. حکمن نه دی. ولې؟ دغه زخم یا مرګ دا منځ کې بل شی دی هغې ته منسوب دی، هغه لګېدل دي. دلته نه هغه شی رمی خو دې ته وایي خوشي کولو ته. نو ګوره منځ کې څومره فاصله راله، دغه شی روان دی روان دی روان دی روان دی، والله چې کوم ځای ته ورسېدلو موږ هم کله یو خوا ګورو کله بل خوا، اخیر دا چې د فرمان دا څټ پې ولګېدو. منځ کې فاصله راله که رانله. دویم هلکه ولې زخمي شو، ولې مړ شو، څټ پې لګېدلی و، نسبت هلته کېږي. خو د څټ لګېدل له چا نه پیدا دي؟ هم د دې رم یې نه که نه ایست. نو هغه قوي عللو سره مشابهت یې څه هم شو؟ پوه به شولې. اسمان هم دی، معنا هم دی، حکمان نه دی. او مشابهت یې د سبب سره څنګه جوړ شو؟ منځ کې بل شی دی لګېدل، او لګېدل له چا نه پیدا دي؟ رم یې نه. نو قویم شو. که رم یې پوه شولې. عبارت مې وویلو که نه مې دی؟ چې ومویلو بس به بس کوي، ډېرو لیوني خوشحالي